نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. آیا تاسو ته پته شته چې په دې مونځ باندې شیطان ته څونه تکلیف رسي او څونه تکلیف ته نه رسي او په مونځ نه کولو باندې دته څونه خوشحالي رسي؟ دا سوچ ته تاسو کړی وکړه. الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، وی اے د ایمان خاوندانو خپل ځانونه او خپل اهل عیال د جهنم د اور وساتئ. دا څرنګه دا شیطان چې کوم دینو د کوشش ته وی کوشش دا وي چې د بنی آدم د مونږ نه پټي د مونږ باندې کول باندې شیطان ته څونه تکلیف رسي. د دې خبره اندازې تاسو د دې خبرې نه ولګوي چې ورځ یو نیک سړی وو په عربو کې، هغه د سهار منځ لپاره وروته. چې سهار منځ لپاره هغه څنګه وروته نو هغه چې جمعه ته روان شو، هغه څه منځ لري چې لاړو نو هغه درس او خور راپری وته چې کوم جامع هغه ټول وی هغه ټول د هغه شوی دی واپس کور ته راغی. چې دې کور ته راغی د واپس جامع واچو واپس روان شو. چې دې څنګه واپس روان شو واپس راپری وته. په دریم ځل بیا کور ته لاړو، جامع بدل کړو روان شو. چې څنګه د کور بهر وروته نو یو کس ولار دی او لاټین لاس کې نیول لري او رڼا نه پای چې دا کې ډېر تیز رڼا دی او دا لاټین ولا سړی مخ کې دی او دا مونږ ولا ورپسې دی او دا مونږ ولا جمعه ته تنه کوي تر جمعه بار ولاړ دی او لاټین په لاس ور ولاړ دی. کله چې د مونږ وکړو او وروته دی وته دغه ولاړ دی واپس دی مخ کې دا مونږ ولا ورپسې دی کور ته ورسو. چې کله دې کور ته څنګه دنه کېدل نو مونږ گزارس کس دی لاټین ولا ته وي ته څوک وته وی کو زتا ته وې ما نو حساب یقین نه شي وته وی ولې نه زما به یقین نه شي ته څوک ما ته وې وته وی شیطان وی ته شیطان وی په کار چې تا حضور مونږ باندې کړو وی تا حضور مونږ د بوت نه مونږ نه رام مسمه دی وی ماته د پلار کې رڼا او کپراتو کې راته بیا رڼا او په دې ته څنګه شیطان ته ماته شیطان نه ښکاري. وته وی کله چې تا وړم باندې درس او خورو وته الله رب العالمین ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي. وی کله چې تا دویم درس او خورو الله رب العالمین ستاسو ټول خاندان ګناهونه معاف کړي. نو زه او یریدم په دې خبره باندې اسنه چې ته واپس پدرین د الله پوز او درس او خو او الله رب العالمین د ټول کلی د ګناهونه معاف کړي. د دې خبره نه تاسو اندازه ولګوئ چې په مونږ کولو باندې شیطان ته څومره تکلیف رسي او څومره دې ذلیل او خوار کیږي. الله رب العالمین د مونږ او تاسو د مونږ گزارش وکړي. الله رب العالمین د مونږ او تاسو د خپل عبادت کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین د مونږ او تاسو د ګناهونو وساتي.